السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو تاسو دا ویډیو اول نمبر وګورئ، بیا زه تاسو ته یو څو خبرې کوم. عالمه ښځه یو سړي کړې وه، هغه ته وایي ګورې تا خو زه کوم خو شریعت مطابق ژوند به تېرو. وی ټیک ده بلکل. او که ته معلم یې زه معلم یم، شریعت مطابق ژوند به تېرو. وی بلکل. خو وی شریعت کې ستا ټیک ده وعده ده. وی شریعت کې ستا د مور او پلار خدمت په ما نشته، شریعت کې به ما نه ځان له کور راکې، شریعت کې ستا د خویندو د لیور خدمت په ما نشته، بس زه به تا سره ځان له کوټه کې ما ته به ځان جدا کې. سړی وی دا څه په مصیبت وړی، دې سره څه وکړم، عالم محترم سره څه وکړم، زما د پلار خدمت به څوک کوي، د مور به څوک کوي، ماشومانو خویندو به څوک کوي. وی نه تا ما سره وعده وکړه شریعت مطابق ژوند به تېر کوو. بس سړي هوښیار وی بلکل ټیک تا طالب ځان د کور کم، زما د مور زما د خویندو زما د ماشومانو پلار خدمت پتا نشته مې کوه، خو ګورې زه به هم د شریعت مطابق به ما ته ژوند تېروي. یو نو شریعت کې ما له څلور ښځې جایز دي، یو به بله کوم، یو به بله کوم. ولې زما د مور خدمت به وکړي. ته عالم یې، ته به درس و تدریس کې، هغه به غیر عالمه وکړم، مور او پلار خدمت به کوي. یاره وي سره وخوړوي دا شرط به ختم کړو. محترمو تاسو دا ویډیو کتله، شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه، هغوی ډیر زبردست او د خندا نه ډک بیان چې کوم دی دا کړی دی، او دا کلیپ کې بیا ډیر زیات د خندا دی چې یو کس د یو عالم زنانه سره چې کوم دی هغه واده وکړو، نو هغې ورته ویل چې د شریعت مطابق به زندګي تېروو، د خاوند تل ډېره ښه ده. نو بیا هغه زنانه ویل چې زه به ستا د مور پلار خدمت نه کوم ځکه ما باندې په شریعت کې دا نشته دی. نو هغه خاوند هم ویل چې خدای پاکه عام معاشره کې خو داسې حالات دی چې لکه څوک چې ښځه وکړي نو خامخا د کور کار دا خو به هم کول غواړي. نو هغه هم ډېر هوښیار و، نو هغه خاوند ورته وایي ډېره ښه ده، خو د شریعت ژوند چې تېرو نو په شریعت کې خو څلور نکاحګانې جایز دي، نو زه هم چې کوم دی دویم واده کوم د بلې ښځې سره. نو په دې کې چې کوم دی ښځه په سا وشوه، ځکه چې عام طور باندې لکه دا د تجربې خبرې دي، بعضې خبرې چې معاشره کې تا په ښځې باندې د ټوپک ډز مه کوه او نه یې په لوړ وهه، خو سیب ورته د بل واده نوم اخله نو ښځه په دې ډېر زیات خفه کېږي، ډېر زیات چې کوم دی هغه به دې خبره پریشانه کېږي چې خاوند ورته دویم واده نوم واخلي، او چې چا کړي دي یا یې څوک کوي نو هغه هم چې کوم دی موږ ته پته ده او د هغې نه هم خبر یو چې په هغه وخت کې د هغې اولې ښځې څه حال یو څومره پریشانه خفه، په هغې کې هغه جاړې فریادونه کوي چې ولې په ما کې څه چل دی، ولې زما د پاسه چې کوم دی بل واده کوي. دا مختلف حالات چې کوم دی هغه موږ لیدلي دي او اورو. نو دغه چې کوم دی یو ډېر بهترین خبرو ته دې خاوند وکړه. نو دا داسې یو شارټ کلیپ و، نو ما چې ستاسو سره شیر کړم. الله رب عزت دې موږ د نیک کار توفیق راکړي، او الله رب عزت دې د خپل نافرماني نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.